اعراف یوشتم رکوع یوصل دو اویا نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا هذا غافلين. نحم سپارہ سورة اعراف یوشتم رکوع آیت نمبر یوصل دوابیا 172. نننی درس کے اللہ پاک د عبادت وعده د هر چانه الله پاک اغشت ده د دې ذکر وکيږي. الله پاک چې کله عالم ارواح پیدا کړ نو د هر چا روح د اواده کړی دا د الله پاک سره چې الله ته زما رب. الله فرمایي و اذ یاد کا هغه وخت اخذا چې واغشتا ربک ربستا من بنی آدم د بنی آدمنا من ظهورهم د هغوی د شاګانو نه ذریتهم د اولاد د دوی واشهدهم او گواہی وکړه علی انفسهم په خپل ځان باندې په خپل نفسونو باندې اوادا د الله پاک داوا چې رب کریم ته تاسو کو الستو بربکم ازستاسو رب نیم نو زما استاروح دا وعده الله پاک سره کړی دا. قالو اغوی بلا ولنا الله تزمونگا ربی شاهدنا مونگ دا گوئی کو گوئی ورکو پدی خبر بانده چه الله تزمونگا ربی. یادا چه مشکات شریف کی حدیث تے وہ تفسیری او پدې باندې مفسرون ډېر وګ تفسیر کړي بلکې زه هم په هم وایم هغه ویم چې تاسو به پوه شئ. هر انسان په فطرت اسلام الله پیدا هر بچی هر معصوم دا په فطرت اسلام پیدا شي. حدیث کې راځي کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. هر بچی هر معصوم دا چې د مور نه پیدا کیږي نو دا په فطرت اسلام باندې پیدا کیږي. ذا فطرت اسلام دی. خو بیا پلار مجوسی وی نو د ځان سره مجوسی کی پلار مور اندوان نو د ځان سره اندو کی آتش پرست وی نو د آتش پرست کی. لیکن دې په پیدا معصوم چې پیدا کیږي دا په فطرت اسلام پیدا دی. رستو بیا دغه تربیت داسې وشي چې هغه بيدینه طرف ته لاړ شي. نظمان ستاروح دا وعده دا رب العالمین سره کړی دا چې الله ته زمونږ رب مونږ ویلی دی دا او بیا دا هغه رب العالمین نه د بغاوت لار اختیار په بل لار دی. ستاروح دا وعده کړی بیا نه مانی. الله فرمایي ان تقولوا يوم القيامه ان تقولوا الا تقولوا يوم القيامه چې بیا اونوي پر ورځ د قیامت باندې چې انا كنا عن هذا غافلين. الله مونږ د دینه به خبر او نه خبر او ته پته نه و چې دا بیا سکون وای د الله په حضور کې او دا خبره چې بیا د قیامت په ورځ کوي او تقولو چې وای دا سوي چې انما اشرک اباؤنا اغا چې شرک کړو زمون پلارانو مشرانو من قبل مخکې الله زمون مشرانو شرک کو وکنا ذریه او الله موږ دغه اولادی د خپل مشرانو اولادی
من بعدهم رسل غینا نو یا الله اپا تهلکونا تمونږ هلاکه بما فعل المبطلون اغا چې کړي دي گمراهان او باطل پرستو الله هغه کړي مونږ هلاکه چې دا سباله سکون وي قران واضح بیان کړی دی نیمه د قران نه خبر نه د قران نه ځان خبر کا قران له مخور کا په قران ځان پوي کا دا کتاب دا ټول مسلمانانو شریک کتاب دی دا د مولا کتاب نه دی دا د یو پیر صاحب کتاب هم نه دی دا د حاجي صاحب کتاب هم نه دی دا ټول مسلمانان الله را لېږلي قرآن باندې بزان پوي قرآن نه بزان خبرو ابا موت لازم ملزوم دی وکذالک هم د قرآن نفصل الآیات مونږ په تفصیل باندې بیانو آیاتونه ولعلهم د دې لپاره يرجعون چې دی حق ته وګرځي حق ته رجوع کی حق طرف ته راشي قران بیان کړی دی قران خو داسې معمولی کتاب نه ته حق بیان کړی دی ته حق او باطل په پیژنې په قران ته قران نه خبره ته الله د کتاب نه خبره ته زه حق پیژنم او باطل پیژنم نه پیژنې ته قران نه خبره ته حق او باطل څه پیژنې ته دین نه خبره ته حق او باطل څه پیژنې تا اسلام مطالعه نه کړی ته حق او باطل نه پیژنې تا د قران مطالعه نه کړی ته حق او باطل نه پیژنې دا د دې لپاره وکذالک نفصل الآیات الله وی دغه شان مونږه بیانو په تفصیل سره آیاتونه ولعلهم د دې لپاره يرجعون چې دی راوګرځي حق ته اوس الله پاک دی یو بنی اسرائیل دا یو کس ذکر قرآن کوي او الله سوي واتلو اولولا علیهم پدوی باندې نبا الذی خبر دا غچا آتینا او چور کړو موږ دتا آیاتنا آیاتون خپل د دې آیت تعلق دا یو خاص سړی سره دی او غدا چې په بنی اسرائیلو کې یو سړیو دا غ نامه بلعم بن باغورا او دا په بنی اسرائیلو کې مولا او دل اسم اعظم یادو او د مستجاب الدعاء او د دعاګانې به الله قبولولې خلق وراتله د ما پر دعا وغواړه د دعا وکړه الله به قبول کړه موسی علیہ السلام په مخالفت کې خلق رااله جبابره اغیر رااله جبابره رااله جبارین ورته وي د موسی علیہ السلام مخالف او دی بلغم بن باغوره ته وي چې موسی علیہ السلام تخیره وکا او په موږ حمله کوي لہذا د خلاف موږ سره ودرېګا موسی علیہ السلام ته تسو کا خیره وکا چاته وي بلعم بن باغوره ته وي بلعم بن باغوره چونکه هغه مستجاب دعا دغه دعاګان الله قبولولې بلعم بن باغوره د کار خو نه کومه موسی علیہ السلام حق او سچ پیغمبر دی څنګه هغه ته خیره وکم او موسی علیہ السلام خلاف خبره وکم نه کوم دا کا او پیغمبر دی څنګه دا څه وکم بلغم بن باغوره انکار وکړه تفسیر سراج المنیر او جبه خبره لیکلې ده وای دا جبابره چې وکنه دیرالو د بلغم بن باغوره کور ولاته رشوت او ډاله ورکړي او هغه ته وی چې دا خاون په دې خبره مجبوره کا چې د موسی علی السلام ته بدوای وکي نو پښتو کې یو متل دی کنه وای خاوندان غرور وي او خله اړمون وي نو که خاوند سونه مضبوطی کنه نو خزه دوکه کیخه یو کنه زنانه بټولي خبرې خو نه معنی سوچ به کې زنانه چې خبره وکړي نو باقي سوچ کوي چې ما ته سو وي دا معنی نه کړه نه معنی له اوس هغه ته نه داسې مطالبه کوي چې ستا تنخواه پرس کې شل زره ده هغه ته وایي چې مال 100 روپو جوړه والا نو ستا وس کې چرته وي بیا بس کې اغلا وکړي
نو په خبره سوچ کوه. زنانه نه وړه زنانه ټولې زنانه چې نه زنانه کې داسې دیندار زنانه دي چې یقین وکړي چې سړونه په دین کې تکړه دي. او زنانه وړومبه کمال دا کړی دی چې وړومبه ایمان په پیغمبر علیه السلام دا زنانه راوړی دی. نه خبر یې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وړومبه زنانه و چې د الله په پیغمبر ایمان راوړی دی. وړومبه ایمان دا زنانه راوړی دی. او زنانه چې دین نه خبرې چې په دین بیا ډېرې کلکې ولاړي خو دا چې کم کار کوي که نه او خطایي دي کېږي او په نقصان کې واقع کېږي نو دا د ناپوهۍ په وجه دین نه ناخبري. تفسیر سراج المنیر لیکلي دي وایي زنانه ته چې کله تحفې ډالۍ ورکړي که نه د بلغم بن باوره کور والا ده هغه ته بس وکړه که نه خبره وکړه مګوره مالداره به شو ډېر تحفې او تحایف دي هغه څنګه لکه داسې وکړم موسی علیه السلام حق او سچ پیغمبر دی دا خلاف څنګه ودرېږم خو ته دنیاوي لالچ نه دا سړی تباه کوي ګوره سړی غر کوي ښه سړی د ایمان نام خلاص کړي سړی بالکل او دا ګوره حدیث کې راځي چې د انسان عمل دار و مدار چې دی که نه دا په خاتمه باندې دی ګوره ښه آیات کې پیغمبر اسلام فرمایي انما الاعمال بالخواتم د عمل دار و مدار دا په خاتمه دی دا دعا کوي چې الله اخري خاتمه مې په ایمان کا دا څنګه چې اخري خاتمه الله دې نه کړي د دنیا نه خراب او په نقصان کې لاړ شي ځکه حدیث کې راځي یو انسان دومره نیک وي چې د جنت یو لیش بس فرق وي یو لیش مسافه وي د جنت او د ترمنځ एकदम د لاسه داسې کارو چې جهنم ته یو لیش نږدې شي بل انسان داسې چې هغه جهنم ته یو لیش نږدې وي دته د جهنم یو لیش بس فرق وي دته د لاسه الله داسې کارو کې چې جنت ته یو لیش نږدې شي انما الاعمال بالخواتم امانځه کې دا دعا چې الله اخري خاتمه په ایمان کې بلغم بن باغوره د دنیا په لالچ کې رالو توفو تحائف په لالچ کې د سرو د سپینو ډالو په لالچ کې رالو او موسی علیہ السلام ته بددعای وکړه او چې بددعای کول الله یې جبا الټا کړه د چې موسی علیہ السلام ته بددعا موسی علیہ السلام ته دعا د جبه نه د خله نه وتا الله یې جبا دا زما استاد جبا دا چا په اختیار کې دا الله په اختیار کې دا زما استاد بدن د الله په اختیار کې دی بار کې چې سکارې کول اوستل یې وکړه الله پاک داغه ذکر او داغه مثال د سپي سره ور کوي الله فرمایي والله په انسان باندې ګوره وختو درېږي یا الله زموږ په حال رحم وکړه الله فرمایي وَاتْلُ أُولُو عَلَيْهِمْ پدوی باندې نبأ الذی خبر دا غچا اتینا او چې مونږ ورکړو آیاتنا خپل آیاتنا پانسلخا بیا اوته پانسلخا سلاخ معنا چې ساروینه سرمنو باسي کنه چې روغې دی وباسي او سعید قربان دا روان دي الله دې خیر سره راولې دې سلامت دی پانسلخا بیا اوته دین نه چې روغ اوته لکه ساروینه چې سرمن دا چې روغ اوزي دا چې پانسلخا روغ ته اوته من هذا غنا فاتبع الشیطان پس ولګي دو د پس شیطان دا کار بچاو کو شیطان فاتبع الشیطان پس ولګي دو د پس شیطان فکانا من الغابین پس شو د سرکشونا فکانا من الغابین پس شو د گمراهانونا گمراه شو غاوین شو گمراه شو الله فرمای ولو شینا کمو غسته لرفعناه دی الله موږ چت کړو به پدې سره والله دې کې تړپ نو د دنیا لالچ کې راغی ولکنه اخلد لیکن دې مائل شو چرتا ال الارض زمکه تا دا اوچت مقام نه راغی روغور دې زمکه تا ولکنه اخلد الى الارض مائل شو زمکه تا الله وی واتبع هواه
وتبع تابعداري وکړه هوا او د خپل خواهش ته ګوره تباکی غرقې دي تا د خپل خواهشات سوې او په خواهشاتو پسې لاړې تباہ شي غرق شي د خواهشاتو ممانه د خپل نفس ممانه اره خبره وا د خپل خواهش نه مانی وتبع تابعداري وکړه هوا او د خپل خواهش نو رب سوې الله پاک سوې فمثله والله مثال د کمثل الکلب مثال پشان د سپی دی ان تحمل الله وی که ته حمله کې علیه بد باندې یلحس نو دې جبر او باسی او تترکوه او کپریک دې سورته نه وي یلحس دې بیا جبر او باسی د سپی عادت دای کته د تسوي گزار پکې جبر او باسی غاپی او کته ورته سنوي نبیان جبر ایستی جبت لاندې ریزان دی ذالک الله وی ام دقرن مثل القوم الذين مثال د قوم دا کسانو کذبوا بیااتنا چې نسبت د درو کوي زموږ آیاتونو ته فقصص القصص الله وی بیان کا حالت د دې لپاره د حالت بیانېږي لعلهم د دې لپاره یتفکرون الله وی چې فکر وکې زما په آیاتونو کې په قران کې فکر وکې د الله په دین کې فکر او سوچ وکې الله فرمایي ډېر بد دی مثلا القوم الذين مثال د قوم دا کسانو کذبوا چې دي دروغجن وګڼل بیا آیاتنا زموږ آیاتونه وانفسهم د خپل ځانونو وانفسهم او په خپل ځان باندې کانو یظلمون او دوی ظلم کوونکي الله په خپل ځان ظلم وکړ په خپل ځان سره زیاته وکړ او قران کې بل ځای کې الله فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه انسان په خپل لاس په خپل ځان هلاکت ته مغرضوا انسانانو خپل ځانونه متبا کوي الله وایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه د خپل ځان دشمن ما جوړېګا په خپل لاس خپل ځان متبا کوا الله فرمایي ډېر بد سا مثل قوم الذين ډېر بد مثال د هغه خلکو د هغه قوم کذبوا بآیاتنا چې نسبت درو کو زموږ آیاتونو ته وان په صحابه په خپل ځانونو کانو یظلمون ظلم کوونکی الله ځان سره زیاته وکړو د ځان دشمن شي یو سړی الله نه د بغاوت اخلال اختیار کی ځان سره بد وکړو د چا بسو کی د ګناه لار اختیاري ځان تباہ ک الله فرمایي مَن يهد الله پسوک دې چې هدایت ور کی الله پاک مَن يهد الله پسوک دې هدایت ورکوونکې چې دل بیا هدایت ورکی هدایت کی د الله په هو المهتدی پس الله هدایت ورکوونکې ذات ته و مَن يضلل سوک چې الله بیلاری کی نه پاولائک هم الخاسرون الله ويم دغه خلق تاوانيان نقصانيان دي چې څوک بیلاری شو نه الله وی فاولائک هم الخاسرون هم دغه خلق تاوانيان دي د تاوان نه مراد خسران نه کم خسران مراد دی د آخرت د دنیا نه د دنیا څخه تاوان دی دا نن د تاوانو کو سبب غټو کې خو نقصانی او د آخرت نقصان او د آخرت تاوانی دا تباہ دی ګوره الله دې موږ د دنیا د تاوان نم بچ کی او د آخرت د تاوان دی الله موږ بچ ولقد زرعنا الله وی موږ پیدا کړی دی د دې لپاره څه شي څه دی ورپسې لجهنم جهنم کثیرن ډیر من الجن د پیرانو والانس او د انسانانو الله جهنم می پیدا کړی دی الله وی کثیرن ډیر من الجن د پیرانو والانس او د انسانانو ډیر پیران او انسانان الله دا بور ورزوما اللهم لا تجعلنا منهم یا الله موږ ته بچ ساته الله موږ ته بچ کا زکا رب ویری رب العالمین ویری وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پیریان انسانان نه پیدا کړی مگر سره پیدا کړی
عبادت لا چې زمانه د بغاوت لا اختیار کړه نو ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس الله وی پیدا کړی موږ جهنم ډیر د پاره د پیریانو د انسانانو لهم د دې لپاره قلوب زړونه دي ولا يفقهون بها نه پوهېدل زړه وو د پوهنا سیلولا ولهم اعین د دې لپاره سترګې دي لا يبصرون بها لیدل نه کول پاغي باندې الله وی زړه مې ورکړې خو نه کار وانه غشته سترګې مې ورکړې وې د سترګو نه کار وانه غشته ولهم آذان لا يسمعون بها او د دې لپاره وګونو لا يسمعون بها او ریدل په ونکړه سوال دی ولنا په سړونو باندې د پیدا ما غشته دا او د سترګو پیدا ما غشته لیدلې پکړې دي او د وګونو پیدا ما غشته او لیدلې پکړې دي څه مطلب دی مطلب دا چې زما دین او اسلام او قران دې په اړه وانه چو دې په دماغ کې وانه چو دې په سترګو باندې ونلید او دارنګ قران او سنت دې په وګونو وانه اورید نه الله وی دا سترګې به پیدا دي دا وګونه به پیدا دي دا زړه به پیدا او څه پیدا نشتا ځکه کافر په منزله د مړ الله ذکر کوي دا کافران په منزله د مړو دي ولې دې د وګونو باندې د الله دین وانه اورېدو پسترګو باندې قران او سنت ونلیدو اړو دماغ کې الله دین او قران لزه ورنک الله وی مثال د مړو دی هغه سړی چې هغه د دین او د قران او سنت او د اسلام سره تعلق نشتا الله وګونه بیکار دي سترګې بیکار دي زړه بیکار دي ایس د کار شي دی نه دا لیسه به شي ان دې شي دا د سوي دې پیس کې نه دی هغه انسان د الله په نس قیمتي دی چې چا تعلق د دین سره دی د چا تعلق د الله د کتاب سره دی د چا تعلق د دین او د اسلام سره دی بلال رضی الله تعالی عنہ تک تو د رنگ مبارک دا تو او بل طرف ته ابو جهل سور سپینو ابو جهل ټول عمر په جهنم کې دی او بلال رضی الله تعالی عنہ جنتیانو سردار دی دا پرنګ نه دا په شکل نه دا په مالم نه دا ابو جهل سره پیسې هم ډېرې وي دا په دین نه دا الله په دین دا الله فرمای اولئک کل انعام بل هم ادول الله وی اولئک هم دغه کسان چې د دین او د اسلام او د قران او سنت سره تعلق نشتا اولئک کل انعام دا پشان د زناور دي بل هم ادول بلکې دا غینم ورخوا دي الله وی دا په شان د زناور دي کل انعام په شان د زناور دي بل هم ادول بلکې دا غینم ورخوا دي اولئک داولي اولئک هم الغافلون الله وی دا خلق نا خبر دي دا دین نه دین سره تعلق نشتا ولله الاسماء الحسنى دا الله لپاره نامې دي خشتا فدعو بها ربله پدی باندې الله نامې دي خپل مزیدار یو کم سلمون دي وزر الذين فريد کسان یلحدون چاغي غلطی کوي غافل دي غلط دي الہاد کوي پی اسمائه پنامود الله کې دا یو ناغوی زمان نامم رحمان او دا الله نامم رحمان غټ کافرو زمان نامم رحمان او الله نامم رحمان دا الله وی سویو ځاونا زرده چې بدلا دوی ته ملوش د سشي بدلا ما کانو یعملون جدی کما عمل کړي دنیا کې پته بدرته ولګي وممن خلقنا امتنا الله موږ پیدا کړی او وممن او هغه خلقنا چې پیدا کړی امتنا یو ډله يهدونا بالحق چاغي لار خید حق قرآن او سنت خلقو ته خي هغه د قرآن بیان کوي د دین بیان کوي د اسلام بیان کوي خلقو د خیر او د ښېګړې خبرې کوي وبه يعدلون الله یو دوی انصاف کوونکي دي بتا د انصاف والا خلک دي چا تعلق د دین سره دی چا تعلق د الله د کتاب د قرآن سره دی والذین کذبوا بآیاتنا دا ان شاء الله سبا له وي ها ابل جمعه نه ده ها ان شاء الله سبحانه درس کې وي دعا غواړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي
الله دې دین سره اسلام سره زمونږ مینه محبت پیدا کا الله مونږ کې خلوص او انابت پیدا کا رب کریم مونږ ګناهګاری مونږ خطاکاری الله زمونږ ګناهونو ته وګوره خپل رحمتونه مخامخ کا الله مونږ چې څومره ګناهونه شوي دي صغائر شوي دي کبایر شوي دي لوی دي واړه دي عمدن دي سهون دي الله په یاره باندې رانه شوي دي قصدن رانه شوي دي یا الله ټول راته معاف کا قلم د عافیت او د معافیت پې راکاږه رب کریم مونږ ستا د عذابونو نه بچ کا الله د ابتلا او ازمایش نه بچ کا رب مونږ کمزوري زموږ په حال رحم وکړه بیمارانو ته خصوصي دعا وکړې یو زنانه بیماره ده تاسو نه دعا غوښتې دعا ورته وکړې یا الله صحت کامل عاجله نصیب کا الله کم خلق چې وفات شوي دي الله مغفرت نصیب کا الله تعالی درغلی د رحم معامله ور سره وکړه ستاسو درس مرګره صاحب جان چې صاحب د کور والا وفات شوی نه درېمه وا دعا ورته وکړه الله تعالی درغلی د رحم معامله ور سره وکړه الله مغفرت نصیب کا رب کریم اعظم چې څومره مشران وفات شوي دي الله د ټولو مغفرت نصیب کا د ناستو ملګرو کې د چا شری حاجات دي الله زموږ د ټولو حاجتونه پوره کا د چا په کورونو کې ناچاقې دي جنگ جګړې دي الله اتفاق اتحاد نصیب کا الله د چا بچی نه پرمان دي الله د مور او پلار پرمان بردار وګرځوا الله د مور او پلار د زړونو د سترګو یخواله پیراولا رب کریم زم د کوټې نه سستا کتاب ته الله په خپل دربار کې قبول کا الله په دې ناس د قران مول استاد خسته جنت راکا په دې ناس د قران کریم الله مور د جهنم نه اوساته کم ملګری د نت په ذریعہ باندې در شوق ذوق سره اوري الله دنیا او آخرت خوشاله او لورکا رب زم د ټولو ناراضه شو تاسو رضا شه الله چې بیا ناراضه نشي الله زم د ټولو اوږده ژوندۍ د روغ صحت ستاده اطاعت ستاده بيداره الله نصیب وګرځوا کله چې موږ مرګ راځي الله چې زموږ په جواب باندې جاری او ساری دا کلمه وی چې لا اله